بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 246 سے الدرس السادس والستون یعنی 66 نمبر درس وکو. سبق 246 سے او درس نمبر 66 ته معانی الکلمات د الفاظ معنی دي. نو د 66 نمبر درس په اول مونږه الفاظ معنی وایو، بیا عمده د الفاظ معنی به بیا په سبق کې استعمالیږي 66 نمبر سبق کې. نو بیا ان شاء الله دا په هغه کې بیا وایو دي. نو اول د الفاظ معنی دي. نزله شو یعنی اردو کې و اترا نزله دا د فعل ماضی اوله صيغه ده، معنی د هغه راکوز شو، هغه راکوز شو. نزله هغه راکوز شو، نزله هغه راکوز شو. اختبار امتحان ته وایي، اختبار امتحان. یحج دا د فعل مضارع اوله صيغه ده، یحج معنی ده هغه حج کوي، یحج هغه حج کوي. الفترة الاولى معنی را سماهی امتحان. درې میاشتې پس چې کوم امتحاني په مدرسو کې نو هغه کې الفترة الاولى وایي. الفترة الأولى سماهی امتحان. الاختبار السنوي معنی را سالانه امتحان. اختبار خو ما تاسو ته وی امتحان ته وی، السنوي معنی را سالانه. نو اختبار السنوي معنی را سالانه امتحان. الاختبار السنوي سالانه امتحان. یسافر دا د فعل مضارع اوله صيغه ده. سافر یسافر مسافرة یعنی سفر کول. نو یسافر معنی را هغه سفر کوي، دا د حال معنی شو، اوس د موجوده وخت معنی شو. یسافر هغه سفر کوي. او د مستقبل معنی هم کولای شو، هغه به سفر وکي، هغه به سفر کوي او به نه کی، هغه به سفر کوي. یسافر معنی هغه اوس سفر کوي، او د مستقبل معنی هم کولای شو، هغه به سفر وکي یا هغه سفر کوي. نو د یسافر مونږه د موجوده معنی کولای شو وہ سفر کرتا ہے، او بیا د مستقبل معنی کو وہ سفر کرے گا. ٹھیک شو. یسافر هغه سفر کوي یا به هغه به سفر کوي، هغه به سفر وکي یعنی اوس سفر کوي یا به سبا یا بل ورځ یا مازیګر یا غرمه سفر به وکي. نو دا زمونږ د نن ورځې سبقو د الفاظ معنی وي، او دا د الفاظ معنی چې موږ ته صحیح یاد وي نو دا به بیا موږ په سبق کې صحیح استعمالولی شو. په سبق کې به بیا موږ په دې باندې په خپله پوهېږو. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس په اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.